السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو سلامونه می قبول کړئ د سلام نه پس تاسو سره په دې ویډیو کې ډیره افسوسناکه واقعه شریکوم په ثوابه کې یو کس خپلې دوه تروريانې ډیرې بې درد سره ووهلې چې په هغه کې یو مړه او یو زخمی حالت کې په هسپتال کې پرته ده دې کس تروريانې ولې ووهلې تروريانې څه ګناه کړې وه راځئ مینوالو چې زه تاسو له دغه ټول معلومات دې ویډیو کې درکم ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ د ویډیو د کتو نه مخکې زموږ د چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ او د ډالۍ نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډیره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده په ثوابه کې یو کس خپلې دوه تروريانې ډیرې زیاتې ووهلې چې په هغې کې یو مړه او یو زخمی حالت کې په هسپتال کې پرته ده د دې کس تروريانې پیغلې وي په کور ناستې وي او واده شوې نه وي دې کس د دغې تروريان نه په ځمکه کې خپله عیسه او د دغې تروريانو عیسه اخیستله د دغې تروريانو یو ورور هغه وویل چې دا به تقسیم کو تاله به خپله حصه درکو او دوی له به خپله حصه ورکو خو دې کس دغسې نه منله په دغې وجه دې کس خپلې تروريانې ډېرې بې دردۍ سره ووهلې چې په هغې کې یو مړه او یو زخمی حالت کې په هسپتال کې پرته دغه کس تر پولیسو له ورکو چې اوس په جیل کې گرفتار دی او ډېر زیات خفه دی او وایي چې ما نه ډېر زیات غلطي شوې دی داسې قسمه حرکت نه ځان وساتئ دا ټوله معاشره تباه کوي پرون هم په لوردیر کې داسې واقعه رامخته شوې وه چې په هغې کې اووه مړه او لس زخمیان شوي وو نن سبا چې هر طرف ته ګوري نو یو نه یو قتل شوی وي زما ټولو پښتنو ورونو ته دا خواست دی چې د داسې قسمه حرکت نه ځان وساتئ دا وه زم د دې وخت ویډیو که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ او د ډالۍ نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام